وکړه. رواه احمد و ترمذي. پرېږده هغه شی چې کوم ته په شا کي چې اف شي دپاره څه هغه ته په شا کښېنشئ. څه معنا چې یو ځای کې څه مسله پېښه شوله، یو طرف یې څه ګورې هغې ته ته شک نشته، بل طرف ته څه ګورې ته ته شک شته. یو سړي ته ته مول ډېرو پوستو ته دې خبرې شک شوه ده چې دې وله دا مول صحیح نه ده، حرام خوري وغیره، نو ته ته شک پیدا شو که نه. بل صورت یې دي چې ښه ما یې راخله بس پلور شولې، نو دلته یې ته دا پرېږده وه ما هغه شی یریبوکه چې د تا په زړه کې کټک پیدا کوي، د تا په زړه کې رخنا پیدا کوي، د تا په زړه کې اندېښنه پیدا کوي. الا ما اف صورت ته دا صورت پرېږده او اف صورت دپاره یہ صورت چھوڑ دو دوسری صورت اپنا دو. ما هغه صورت لا یریبوکه چې هغه ته په شک کې نه اچوي او پښیماني ته نه بیایي. بل حدیث ته پیغمبر علیه السلام اتق الله حیث ما کنت، د الله نه یریږه، اتق الله د الله نه یریږه، حیث ما کنت چېرته کې چې هم وي، چېرته کې هم وي که نه د الله نه یریږه. دې ته ما ګوره تیارې مسجد د دې کې به الله نه یریږي، بل ځای بیا ما یریږه. دې ته ما ګوره ستا خو بازار ده بس دې چې ما یریږه، بل ځای کې یریږه. بیت الله شریف ته څه لاړ شي هلته به یریږه، بل ځای کې ما یریږه. یا دیني مجلس ته به دا ځای کې ښه د تقوا وي که نه، چې کله دیني مجلس ختم شي بل مجلس شي بیا تقوا نه وي. نو دې دپاره یې ته اتق الله حیث ما کنت، چېرته کې هم وي کومې زمانې کې هم وي که نه د الله نه یېرېږه، ځکه ته تقوا یو ځای سره خوښ نه ده، صرف یو ځای کې کوې، یوه زمانې کې کوې، یو ټایم کې کوې. لکه حال روژې کې خو ډېر تقواداره جوړ شي که نه، هېڅ قسم د ګناهونو نه وتفرې ځان ساتي نه یې کوي او څه ګناه ته نه نږدې کېږي. خندا خالي روژه تېره شي بیا هر رقم تکور کوي. نو دا حکم خو الله طرف نه نه راغلی چې صرف روژې کې تقواګانې کوه، نور حالاتو کې بیا څه کوې کوه. تقوا مسلمانۍ مؤمن کېدل دا په هرې زمانې کې دي، په هر وخت کې دي او په هر ټیم کې دي، هر ځای کې دي. ځکه صحراو ته لوړ شي، که ځنګلو ته لوړ شي، که اسمان ته لوړ شي او که خلا ته لوړ شي، که فضا ته لوړ شي، که سمندر ته لوړ شي، که په وچې وي، که په لمدې وي که نه، که په مسجد کې وي، که بهر وي، ته به تقوا کوې. تقوا معنا ده چې ته به شکې د الله د احکامو د پیغمبر علیه السلام طریقې مطابق پیروي کوي، دې ته ویل شي تقوا. او د حرامو ناجایزو نه ځان ساتي. دا صرف روژې سره نه ده خاص، څه به شي موسم وله مسلمان ځان نه جوړ کړي، موسم د راشي لکه ټماټرو موسم یا د بل چې شي موسم راشي بیا شایخه وي، ټیک ته موسم نه پیدا اوچتول خو ښه ده، خو موسم صرف مقصد ګڼل ده، نور مقصد نه ګڼل. داسې خو نشته دنیا کې یو قانونه. مخته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې واتبع السیئة الحسنة، اوس دې کې د دواړه مفعول جوړېږي. ښه واتبع وکړو ولګوه، واتبع ته ولګوه، هلته ضمیر ورکې پټ ته که نه، السیئة بدۍ پسې چې شه الحسنة نیکۍ ولګوه. د بدۍ څه کله مخته شي که نه، د نیکۍ به ورسته نه لګه دېر کې په سړ وي وغورځې خاص جادو غوندې که نه، د بدۍ خو زره دا کار نه شو، نیکۍ خو حقیقت لري، هغه والا دنیا نه ده. تمحوها نه د نیکۍ به شکي دا بدۍ به څه لګت ویرږي ورسته نه نړانګه بېکي د ته ختمه باته ویږي سوا لګت ویرږي ټول دیوار بېره پرېوځي. یا واتبع ته هم ویل شي باب افعال نه حذف، واتبع ولګوه السیئة بدۍ پسې الحسنة نیکۍ. تمحوها نه دا نیکۍ به لګیا شي د بدۍ به درته ړانګه کړي، لکه د بدۍ خو اور په شان دی که نه د ګناهونه، او د نیکۍ د ټنډه اوبو په شان دي، د ټنډه اوبو په اور باندې واچوي خو خاص مشهور نه ده شلې دا ده. رواه احمد و ترمذي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وخالق الناس، اوس دې کې که ته وګورې جواب ته باندې خو دا خالق ټکه د ځنه سړی به رړ شي، دا څنګه ټکه ده چې وخالق الناس د خلقو پیدا کوونکی، دا معنی نه ده. دا د باب هغه نه مفعلینه صیغه ده، خالق یخالق مخالقه. څه وخالق دا داسې کې ده که نه، خو چې کله تاړي که نه بیا زیر رسي. وخالق الناس خلقو سره ښه اخلاق ساته. څنګه اخلاق؟ بخلق حسن ښه اخلاق، یعنې ښه سلوکو سره کوه، ښه اخلاق کوه. رواه الترمذي. اوس ښه اخلاق کوه، دا ښه سلوک چې شتېل شي دې باندې خلق وینی شي که نه. ښه اخلاق خلقو دا ګرځولي که نه، څه کله د چا پورې مقصد شي که نه، څه مطلب شي،
نو بیا هغه ټایم کې ښه خوله چینګوه غاښونه روبوسه چې کله مقصد ونه په راشي بس بیا هغه نه به چیشه کوه پروای ما لره زه خو ښه اخلاق نه شولو که ننده شی ته خالي تېره ښه اخلاق دی چې نرمې خبرې کوه حق خبره مه بیانوه دي تا ښه اخلاقونه خالي ښه اخلاق خو هغې چې کوم ته پیغمبر ښه اخلاقونه ویلي که نه موږ سره د دې والا معیار چې شي ده لکه ترمامیټر چې شي ده موږ سره د پیغمبر اسلام حدیثونه او د الله رب العزت ایتونو سره دا شی به مو معلوموو که نه ته اوس ښه اخلاقو ته یې د پښتو والا ښه اخلاق د پنجابۍ یا د سندۍ والا ښه اخلاقو اعتبار نشته چې کوم ترمامیټر قرآن حدیث ته هغه څه ورته وایي تېرې دا ښه اخلاق دي هغه به ښه اخلاق دي ښه اخلاقو کې چې رسي په ظاهره باندې خدایه که نه څه نرمې خبرې کوه دا ښه اخلاق ته تریخ ما چلېږه درمیانه چلېږه ښه اخلاقو کې دا ده چې د مشرانو عزت کوه علماو قدر کوه وړو باندې شفقت کوه ښه اخلاق شو که نه همدا شی ته ښو اخلاقو کې دا رسي که نه چې چا باندې د قرضه وي نرمۍ سره ونه طلب که او چا در باندې قرضه یې په ټایم یې ورسوه دا ښه اخلاق دي همدا شی دنیا شیان دي که نه مثال او ښه اخلاقو کې دا خو ظاهري اخلاق شو باطني اخلاق شي زړه کې کینه مه ساته او زړه کې چا دپاره باد مه ساته او زړه کې بل چا دپاره تریخې مه ساته همداسې ته تکبر مه ساته بغض مه ساته دا ښه اخلاق دي که نه په دې خال پوهېږي نه بس ځان نه ښه اخلاقو ته نامایر کړي ده مخته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ګوره دوستۍ خو دنیا کې هر سړی کوي که نه دوستۍ نه به هېرې شو ټیم نه تېرېږي چې د ځناورو ولا خپل منځ کې ټیم نه تېرېږي که تو لیدلي ځنګلو ته لوړ شي سوی سرا کې ګرځي خرونه سرا کې ګرځي خنځرانو له بېله کمیونټي وي که نه هر چې له بېله کمیونټي دې نه بغیر ژوند تېرول نه شي سوی خنځیر ځان ته بېله ځنګل کې ژوند شروع کړي یا یو ازمره یا یو ځناور ځان ته ژوند شروع کړي دا شی ته انسان ده انسان خو بیا ټولو نه اوچات ځناور ده که نه چې دې ته چې نیل شي حیوان ناطق نیل شي که نه خبرې کوونکی ده څو لري خو دې کې بیا دا خصوصیت دی چې دې کې انس ټولو نه زیات ته ځکه ورته انسان ویل شي انس نه راوتلی مینه محبت الفت ده د انسان علامه ده که څوک دا نه وي که نه نو دا څه ده دا بیا د خیر علامه ده که کوم انسان مؤمن کې شي بغض کې نه ډېرې که نه الفت ورکې نه نو دا انسان د کامل ایمان نه وتلی ده بیا نو ځکه پیغمبر اسلام فرمایي چې دوستۍ ته به خامخا کوئ څوک به در پرې نږدې څوک به د ګاونډي څوک به د ملګری څوک به د څه جوړېږي څوک به د رشتهدار جوړېږي ښه ته کوشش دا کوه چې رشتهدار ځان ته لټوې که نه رشته ښه اخلاقو والا مؤمن سړي والا لټوه همداسې ته ملګری ځان ته جوړوې نیک ملګری پیدا کوه پړوسي ځان ته جوړوې کوشش دا کوه څو شوه کې ښه پړوسي ځان ته پیدا کړي ځکه همدا خبره کړي چې لا تصاحب ملګرتیا ما کوه مصاحبت چې شتل شي ملګرتیا نه ښځې سره دا مو ملګرتیا کوو که نه ترې مو ښځه وګرځي زوجه مو وګرځي دا مصاحبت شولو که نه صحبت بیا ورسره کېږي هر شی دا ټولې خبرې نه سره تړلي لا تصاحب ته ملګرتیا ما کوه چاهې هغه پړوسي وي چاهې رشتهدار دی چاهې ښځه وي کوشش دا کوه چې الا مؤمنا صرف څوک وي مګر سوا د چا نه مؤمن نه بل چا سره دوستي ما کوه ښه مؤمن کامل سړی تقوادار سړی ځان ته لټوه اوس ته مخته ښایي بل حدیث اندي سره تړلی معاشرت سره تعلق دی د معاشرت سره اوس ته خبرې کوې دنیا کې خو هر سړی لګیا ده که نه انعامي وله سیده کېږي چې وریجې پخوي جوچه پخوي به در پسې ټول خلک غږېږي نن یې وریجې صحیح نه یې پخلي پلانکی شی صحیح نه وپخله نو داسې خلکو اکثر روټۍ مایر کوه که نه په ځای د دې څه تا ته دوا وکړي چې دا کېنه باد که نه په ځای د دې څه د تا تعریف وکړي په ځای د دې تا مړي په شي ته یې سالې ثواب وکړي په ځای د دې شي د تا ښه وکړي لا غونې غا وکړي که نه تېرې ښه دې کړي ماشاءالله همداسې نورې کوه دا خبرې خو ته نه کوي که کوي یارې وریجې صحیح نه یي پخلي دا خدای تباه کړه الله دې دې ویښ بنیاد ولوړوي داسې دا چې وریجې پخوي داسې صدقه چوک کوي یارې صدقه کې ډېره ښه وه حلوا ورکېنوه پلانکی شی ورکېنوه نو دومره حاجت ته چوک پوره کول شي دا د هغو خلکو فرض ټول د خېټاور راغوښتي صدقې د داسې خلک ویلې راغواړي صدقې په قدر باندې نه پوهېږي ته خو هغه سړی راوغواړه که هغه ته ته بېکاره غوندې چلن کېږي د هغه ورکې عیب نه راوباسي بلکې په پټې خولې خوري بیا ځي دوا درته کوي نو ځکه پیغمبر اسلام فرمایي چې روټۍ مه هېر کوه دغو خلکو ته هر سړي ته روټۍ سیر کوي متقي سړي ته ورکوه تقواداره چې هغه دې تو په درد باندې پوهېږي چې دا سړي ته درد رسېدلی دی یا چوکو چوکو چې سیدګي کوي خو څه مصیبت کې مبتلا یا بې مړه شي سالې ثواب وکړي یا بل څه کوي یا همدا شی ته عام نفلي صداقت نفلي مړی مېلمه راوغړی نه مېلمه پات سړی ما راغړه ځکه چې بد سړي ته روټۍ ورکړه هغه کې انرژي پیدا کېږي که نه پته کېږي دغه روټۍ نه دا انرژي هغه په حرامتوب او ډومتوب باندې او په غلطو کارونو باندې استعمالېده ته د هغه دپاره سبب وګرځي یو غلط سړي مدد ته وکړو ته
شک او روټۍ ورکوه متقي سړي ته پرهېزګاره سړي ته دینامي پرهېزګاره نه دینامي وله متقي څه به صرف تصویر دی بلکې رښتیا و متقي دي ته ته روټۍ ورکړي که نه دو څه کوم ذکر کې کوم هغې انرژۍ ختمېدو پرې نیک عمل کې یا تا ته ثواب لیکل شي ورکې ځکه یې ولا یأکل ود نه خوري کسې نهي ولا صیغه ده لازم ویلي و که نه نهي ولا یأکل کسې ودي نه خوري طعامک دي ته وله روټۍ الا تقي مګر هغه سړی ته چې متقي سړی متقي چې ورته شي شرک نه ځان ساتي ګناهونو نه ځان ساتي موحد وي الله یو ګڼي او شک یې نیک عمل کې وعمل الصالحات کې داخل وي مقصد ته یې څه ګوره دې دنیا کې که تخیل وي که نه ځنه سړی د دې طاقت نه لري چې خپل مول په خپله باندې حفاظت وکړي وي که نه وي ځنه سړی تېرې کړه د مول ځان سره کېږدم زه چې شی فضل خرچ یم نه به دا تابو شي ختم شي که نه ضایع کوی ځنه سړی به ډېر بخیل وي او ځنه سړی به ځي ځنه سړی به د دښمن نه ډارېږي غره نه به ډارېږي صرف د مول حفاظت ګران ده لکه دا یو چې ته ښه کس سره کېږدم که نه نو دا به مو ته حفاظت وکړي اندا سیستم د امانت له جری خو دا سیستم بیا امانت چې واخیستو بینک واخیستل چې سود نظام یې ورکړي وبسلو نو اوس ځان دا خبرې که ته بیا چې نو سودماره خلک چې چاته 1 لک روپۍ دې ایښي بیا ورته وایي چې 1 لک روپۍ مو ته ایښي زه ځان ستړی کړی اوس راوباسه 16,000 روپۍ ورباندې راوباسه وچ فوجه هک هغه ته اجرت په توګه درکړې بېله خبره یا چې ته قرضه درکړه مثال قرضه تو ورکړه که نه چېرې 1 لک روپۍ قرضه درکوم خو داسې کله کول بعد ما د لنډه 1 لک 10 یا 1 لک 20 به راکوي تو امانت ته که نه د ډیپوزټ یېل شي انګلیش کې یعنې د امانت نه یېل شي نو ده ته هېڅ کله امانت چې درکړو هغه ژوند یې واپس کوه تبدیلۍ یا ورکړې ما کو درسره ایښي 1 لک روپۍ ته په خپل دکان د کولو وکړو ښه شیان د په وګټلو هغه نه بعد کله هغه نه وخت بیا روپۍ ورکړي خو بدلې شوې که نه شکل کې یا بدلون به نه راولي اگر چې روپۍ سره څه کېږي نه خرابی نه رسي دا لوک ته 1 لک دي که بل 1 لک ورکړي ما یو نوټ ته دا د امانت والآدابو خلاف ده ځکه تیس ادي الامانته امانت ادا کوه چې د سره شیخ وي که نه یا همدا شی ته چې خبره درکړه دو امانت ته که نه صرف لنګي ته یې ورسه بل چا ته یې ونه کړي نو دا ادا که اله من هغه چا ته ائتمنکه ته ته یې امانت دار ګرځولی تو باندې هغه شو امید و تو باندې امید و تو باندې یقین و تو باندې شو بھروسه و اعتماد و نو بل چا ته بیا دا شی ما شو کوه مخته پیغمبر اسلام فرمایي چې د امانت ته چا سره کېدی ځنه ځای کې کېدای شي د سره خیانت وکړي یا سړی په ظاهره باندې ځنه خل ښه کوي نیک نیکېږي که نه زما که مو سره خال امانت یې کېدی ځنه خال وي همداسې د نیکو خلکو په جامع کې خلکو باندې ډاکي چول غواړي که نه چې دا نیک خال بدنام شي کېدای شي یهودو نصارا ورګي لوس وي چې دا شی ته کوه ته نیک ځان کوه چې دا نیکو خلکو نه خلکو زړه دور شي یا دا شی ته به نه وي هسې بس یو سړی چې بالموز وي او طبیعت کې خرابوالی موجود وي لکه تو سره خیانت وکړو نو د سړي سره بیا ته خیانت مه کوه ځکه چې د بدۍ ولا بدله په بدۍ نه شي ورکول که بدۍ بدله د نیکۍ سره ورکوله ښه ده که نه څه ورکول بیا بدیو سره مه کوه بس سورېږي دوره کې که ولا تخن ته خیانت مه کوه من هغه چا سره خانه که تو سره خیانت کړی تو سره مه کوه ځکه چې دو خو د نیکو خلکو شیوا نه ده که نه دا خو د بدو خلکو عادت ده رواه الترمذي مخته یې لیؤذن لکم خیارکم اجازت دیر کی تاسو ته خیارکم په تاسو کې کوم غوره کسان وي که نه غوره کسان چې شتیل شي لکه مثال یوه معنا کې دا ده که نه بله معنا د دې دا یه که نه چې لیؤذن اذن یؤذن تذین چې شتل شي اذان کولی دیل شي چې لیؤذن اذان د کوي په تاسو کې لکم تاسو دپاره د منځه دپاره که نه خیارکم تاسو کې غوره کسان خیار جمع دی خیر ده خیر شو تل شي افضل سړی چې وي چې علم ورسره وي یا پویه ورسره وي که نه د اذان کولې په طریقې پوهېږي نو دوی چې د اذان ته هر مشروم هر بوبو هر بوبوشتمار مخته کوی ځکه چې ګډ شی خو نه ده ځکه چې دې معنا ده اذان معنا څه ده چې د المنځه د ټیم دپاره خلکو ته اطلاع وکړي چې اوس د المنځه ټیم شوه ده نو لمونځ څومره هم شی ده ټول نه هم شی ده داسې اذان هغه دپاره یو شی ده که نه دې دپاره وسیله ده دا ټولو نه هم شه د دین شعار ده اذان خو د دین شعار ده دې باندې پابندۍ لګول د اسلامي قانون خلاف خبره ده ځکه چې پیغمبر علیه صلات وسلام ټولو د شی ته اذانونه کړي په جواته باندې کړي دې باندې پابندۍ لګول اذان ما کوه یا پلنکي شي کې ما کوه دا صحیح خبره نه ده ځکه چې اهمو شعایرو نه ده لکه څنګه جمعې لمونځ شعار ده که نه جمع لمونځ داسې ډېر شون شعار دي داسې اذانه شعار ده هېڅ اذانو ته سیا سړی وکړي چې پوه سړی وي ښه سړی وي نیکماله سړی وي
هر هغه بوډا د ما مخته کېږي سپیکر ته څه بیټې ما ځانونه کوي همدا شی ته په څه شي باندې غریب کاکاړ نه وي ځکه صدیق واجب باندې خاله علماو ته زړېږي ته وګوره د پلنګی مولا بیا لیوانه شولو بیټې مازونه شروع کړو مولا نه و دا د یوې شي ته کور نه راپسېدله او غریب کور کې چا پرېږدولو ناممکنه ده یا همدا شی ته کور کې به داخله کوي د وجې نه راوتلی بیټې مازون کوي دې کې د مولا سالتې ده یا د ماشوم ور مخته په ویلر مخته کېږي دا خو د داسې سړي ډیوټۍ ده چې سړی د باقاعده مقرر کړی شاید د تنخوا ولګول شي مفته کې یوه سړي باندې به جامې او د اذان والا ډیوټۍ نه لګوي ځکه چې د اذان والا بېله اجرت ده که نه او د جامې کول امامت کول بېله اجرت ده مخته ته هر چې له خپل اجرت دي که نه مخته پیغمبر اسلام څه فرمایي وليؤمكم تاسو ته د امامت وکړي قراؤکم د تاسو له قریان وليؤمکم تاسو ته د امامت کوم سړی وکړي هغه سړی وکړي قراؤکم تاسو کې قریان قرا د قري جمع ده قري شو ته ویل شي ساعت قرآن کریم صحیح تجوید سره ویل شي هر ټکه د خپل ځای نه سره د خپلو صفاتو ده کوي داسې نه د سین څه د سواد شولو سا ده یو شونډې ده کوي دا غامې نه وایي زال غال زا دا بیا بېله بېله ځایونه ده کوي که داسې لمونځ نه وي زه داسې طریقه نه زه نه مخته کوي اگر چې که ډېر لوی علم ورسره ځکه سوال تجوید ضروري ده خو پیغمبر اسلام زمانې کې چې کوم څه عالم وه که نه هغه به قاري هم و خو نن سبا زمانې کې خو دا خبره نشته که نه نو ځکه ضروري قواعد د تجوید زده کول اهم دي ضروري دي مخته پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تأذنو تاسو اجازت مه ورکوئ د داخلېدلې لمن هغه چا ته لم یبدأ بالسلام سلام دته ونه کړي رواه البیهقي څه معنا یو سړی ده که نه ته داسې حالات کې نوسې چې تو ته خوښه نه شو د دا موټر نوځي دي حالات کې لکه کله کله وي که نه ته یو اهم کور باندې لګیا ډز شوي سړی دروازه کوله کړي لکه داسې خلکو ډېر عادتونه وي که نه دا خبره ناواقفه حال نو تو ته ډارې کېدل شي ته ګیټ آوټ ځکه سلام د په کور دیوال چې والا د ملاقات والا آدابو کې دا طریقه ده که نه کله چا ته ویل شي ټلیفون ته خامخا په خپله سره مایر صاحب چې شي هم کور کې لګېدی ته مو ته لیفټ نه کړو ځکه سر سړی مشغولیت لري دویمه خبره دی که داسې څه شی نه وي صورت نه وي نو بیا ته کله ویر شي سلام ورباندې واچوه اجازات راواخله اجازت چې شي تېل شي تېرې دېرشه نه دېرشه میلو شو نه شه میلو که تو ته یې ویلو سره میلو شو ټیک ده که تېل ما میلېږه ستا دې حالات کې زه نه یم نو بیا په ته دې باندې نه رضا کېږي نو ځکه د دې قرآن او د حدیث دواړو حکم ده همداسې ته که یو سړی ته باندې ډرزت شولو در نه وتو که نه بغیر د اجازت نه بغیر د څه خبر کولې د اطلاع کولې نه که نه د ګنټۍ بجو کولې نو دې ته وایي چې فورا ګټه وشه ځکه د دې حالت کې زه داسې نه یم چې تاسو سره زه میلو شم دا نه ځای کې سړی به څه حالت کي څه حالت کي ځکه چې لا تأذنو تاسو اجازت مه ورکوئ لمن سړي ته لم یبدأ بالسلام سلام باندې ابتدا ونه کړي څه معنی نه اجازت طلب نه کړي سلام ونه کړي دې ته ویل شي سلام اجازت دویم سلام چې ور شي بیا دریم سلام آخر کې چې ور شي مخته پیغمبر اسلام فرمایي ته د ځنه خال داسې کوي که نه چې ته کې ګیرې کې سپین ویښته وکسي یا سر کې که نه بیا ته لګیا شي فورا یې ولوړئ تېرې دې سره کسه چې ونه ګوري تېرې زه بډه شم یا واته ټیم یې کله روشي که نه چې دې ټیم بیا شی کې ګیرې کې دې غریب پاسې ویښته لږ د ځنه خلکو بدن کې تیزابیت زیات وي که نه نو بیا د شی کې لګیا شي ما هغوی ویښته ته تېرې چې کوم ونه ګوري بیا خو ورته واده نه راکوي که نه یا همداسې ته نورې ډېرې خبرې څه خلک باندې بډا خیال ولګي تېرې غریب کمزوره شوی نن نه بعده یا نورې ډېرې صورتونه یي که نه څه بس خل دا شی نه خوښوي به تاسو کړئ چې زه ځوان ارڅوتې بډا ته وایي چې بډا یې نه زه ځوان یم نو دوی ته لا تنتفو ما جوړوئ الشیب سپین ویښته یعنې الشعر الابیض فانه نور المسلم دا خو د مسلمان سړي نور د نور څنګې ده ځکه چې کله ته سپینې ګیرې شي که نه سپینې ګیرې نه الله پاک شرمېږي که نه حیو کې شرم څه معنا یعنې عذاب نه یې کوي الله په معنی کې دا شرم نه ده چې لکه موږ شرمېږو الله پاک زموږ شیونه ناپاک ده که نه غایت ماغغاني مراده مطلب یې دا ده که نه چې الله پاک مبدا یې نه ده مراد بلکې غایت یې مراد وي که نه چې الله پاک باندې اثار نه کېږي د شرم معنا یې دی چې عذاب نه در کوي لکه قرآن کې راغلي چې الله پاک د حق خبرې نه شرمېږي لا یستحي ټکه راغلی که نه لا یستحي دا معنا درته نه کوي چې نه شرمېږي لا یستحي معنا یعنې لا یترکو الله پاک د چو خبرو په واجب نه حق بیانول نه پرېږدي دا معنا ده همداسې کوم ټکه داسې راشي که نه تا انساني خصوصیات مخلوق صفات دي که نه هغه به ته بیا هغه معنا نه وباسي الله په باره کې بلکې هغه نه بله معنا وځي بیا
اوس مخته ته څه یوه سړي پرې کې پیغمبر صلی الله تپوس وکړو چې یا رسول الله دا خلکو مو سره څنګه مینه وکړي چا سره زه تېرېږم مخ نړوي همدا شی ته که چا سره میلاوېږم سره په ازاد خوړه د زړه سره میلاوېږي دې دپاره په څه طریقه وي دا شی او دا شی مو ته څه طریقه واخېسته الله ته محبوب شه خلک نظیر کوي محبوب شه نو پیغمبر اسلام ورته ویلو ته اکثر د موږ سره د چا طبیعت ښه نه لګېږي څه واجئ د شی یو سړي سره دې دا واجئ که نه سارجه کې مې کېږي که نه نه خال ته نه زړه لهي سترګې د نړۍ څه بیا راغلی څه به غواړي اوس کې مړه بیټک ته چوکره لوړ شي سپنج شو ګورېرې د یو سپنج خو مو ته را کوه ته دانې پرتې دي ویلې دېر کن تا ته دېر کن واخله ځان ته که نه ځنه خلکو سوال عادت جوړ شي ټوسان عادت ځنه سړی تو سره ویو شی پورتې درې موبیلې تو سره یېرې دا یو خو مو ته را که نه څه پکې درو تور کې پور څه ده مو درې ساعته پنځه ساعتې مو مطلب مو پور ده دو خو ده به ډایرکټ لګې شي دا خورو خو در در پرې خاص شي شرم نه کومه نه هېر کېږي ځنه ملګري ته که نه نه څه دا شی ته عادت څه کله څه کوي بیا الخي څه کله محبوب نه جوړېږي که داسې د کولو که نه داسې چوک سره راځي انشاءالله ټالۍ کې هم دې نه پټېږي تېرې دې سړي سره ما ملېږي بیا په نه چې غواړي ورته شي او ځنه خلک به دا ته چوک سره لوړ شي ملګري کره که نه خپله خیلي ښیوي که نه بل خیلي سر باندې خواښه شعر دا خیلي مو سره بدله که ښه شی څنګه څه وکړي چې ډایرکټ ورباندې نظیر ښخېږي دا سیر سره بدل که دا خو ښه شی نه شو لالچ کې رسي که نه او د دنیا والا حرص کې رسي محبت کې رسي دنیا محبت صرف دا نه ده څه بس نورو شنو پسې لګي دوه محبت کې رسي که نه خال بېځایه بېځایه څنګه پېنې ولې دیره دا پېن رسه بدل که د بل وخوله یعنې هر چې شي کې همدا کارونه کوي داسې سړی کله شکر ورځي که نه خالو نه سیډ وایي بازار کې هر ځای کې څه دې ته د یک یو ساعت وکړه نو ډایرکټ درسره غړېږي یک دو تین سره کوي نه سرې نس ډایرکټ غړېږي یوه دا شوله چې کله دا کارونه ته پرېږدئ انشاءالله به ورسره خال مینه ساتي ځکه ته خالي ورې څه پوه شي که نه څه دا سړی د څه شي مطلب اشنا نه ده خود غرضه نه ده همدا شی ته د شو چې شي وږه نه ده که نه نو بیا د سره سړی میلېږي هر سړی د سره مینه ساتي یوه شوه دویمه خبره دا یم څه د الله پاک دپاره د دنیا سره مینه پرېږده دنیا سره مینه چې تېل شي پرېږدول ازهد زهد ټک اصل کې علماو دیوله صوفیا حضراتو خبرو به تلي ځانه زهد مراد ده که نه زهد کې درې ټکي زهد چې تېل شي ترک الزینت ځانه زینت جوړ شو که نه زینت پرېږده زینت منه شه یعنې بېډوله سټایلونه کول او بېځایه بېځایه بس ځان په نمایش کې لګېدل ځان خو استقبال ارزوي دې ځای کې به زه څنګه ښه ولګېږم که څه که داسې سټایل اپناو کړم کېدای شي فلانکي ځای کې زه ښه ولګېږم لکه کوم شی ته اختیاري طور باندې څه کېده بیا ته ګناه ده که ته داسې خیال د نه یې همداسې زینت اختیاره دی بیا ثواب شته ګناه نشته سترګې توروي چا دپاره نه همداسې دې ثواب شته ښځې دپاره توروي دې ثواب شته ځکه دا مطلوب ده خو لیاله کارونه کول غېږونو کې ګلونه ټومبل چې متاثره کړم یا ښځې مولسي فلانکي ځای کې تېرېږي د محلې والا ښځې راته وایي زیره ډېر رنګیز ده نو دا شی ته زینت بیا ناجایز ده یوه شوه که نه بل شه د هوا ها شوه که نه ترک الهوا د خواهشاتو پرېږدول د زړه نه منل بل شه د دال دنیا پرېږدول ترک الدنیا دې ته ویل شي زاهد سړی هر سړی ځان سره لیکي د زاهد یا زاهدي دا هغه سړی ځان سره ولیکي چې دا درې صفات ورکړي او بیا دنیا درو شیانو نه جامع که نه زر زن زمین که د پیسو کوم سړی صحیح ټیک سړی نه که نه پیسو کې دو نمبرۍ کې بیا دا بزرګ نه شولو بل شی دي زر مو ویلو که نه زمین کوم سړی که ډېر عالم کېږي یا تصویل لهي که نه کله چې ده کې ځای وخوستلو که نه بیا ته کله مستري باندې بنیاد جوړوي بې سیوالوي شورالی شي والي شتلی شي پوه شه د عالم نه ده بزرګ نه ده بس خاتم نه ده سړی ځکه دې زاهد نه شي هلته که نه ځکه دې دنیا ونیوله زر زمین زنبل شه ده کوم سړی د ښځو نه متاثره کېږي یا مثال اندي پسې لاک کېږي که نه په شیشونه یې اندا وي یا داسې تاریخ کې به تا لیدلي که نه اکثر د انګریزانو لویو لویې خالصي د تورې غونې سره خالصوالي د ښځو په ذریعې والي که نه پیغمبر علیه اسلام ته خلکو څه ویل چېرې تا ته به ډېر مول در کړو د دعوت پرېږده د دین پرېږده د الهیت او د وحدانیت خبرې پرېږده نه یې ومنله بیا ورته ښځې پیشکش نه وکړه ښځې پیشکش یې ورته کړه داسې علماو د صلاح الدین ایوبي ته انګریزانو پیشکش نه وکړه ته دا خبرې پرېږده د جهاد او جنګ وله او د بیت المقدس فتح خبرې پرېږده دلته رقم د ښځې غواړي دا خو پت پرېږده چې بیا ورته دومره ښایسته ښځې رالېږلي که چېرې دې باندې دې نظیر پرېږدي کېدای شي فارغ ته شي نو جهاد نه به زړه تور شي نورو څه کې به لګیا شي لکه بني اسرایلو کې تا لیدلي وو که نه او دا کیسه به دې اورېدلي څه کله بني اسرایلو ته بارې پرې کې فتحه کېدله که نه نو تا یو قوم چال جوړ کړو سره دو خارې پرې کې موږ باندې فتحه موندي که نه یو سړي نه یې تپوس وکړو لکه بلعام بن باعوره
زنا تپوس شو بل شو ناده شو نو هغو تیز دو ته ښکلي ښځې جال کښې رامخته کوي که نه دوی کله یورې مختوره شي دونه به د خدای مدد اوچت شي نو وګوره که نه دا درې شونسي د څه زر زن زمین یوه دا شوه ترک الهوا او بل شدي ترک الزینه او بل شو ترکو الدنیا داسې کوم سړی نه شي کولی زاهد نه ده بس دا وګوره عالمي دي بس دا شوکیني که نه بس بیا ورته ډارېږ کوې ډېر ما کوه ځان زاهد اذهب فی الدنیا ای سړیه ته ځان دنیا کې شکه پرې رغبته که اذهب څه شته چې پرې رغبته که ځان اعرض عنها یوه ورځ نو هغې ورځ دا معنی نه چې دنیا ما ګټه دنیا ګټه خای ګټه دوره ډېره جمع کړې سبو چې دې سره انګرېزو مقابله وکړې چې دنیا نه بهر خو نه کېږي خو غلط کارونه ورکې ما کوه دوکې څوکې ورکې ما کوه یحبک الله بیا به تو سره خدای پاک شي وکړي مینه محبت شروع کړي وزهد یا وازهد ته شکه برغبتي اختیار که ځان بې شوقه ښکاره که ځان وږه مږه مه ښکاره کوه فیما هغو شیانو ته عند الناس څه خلکو سره ورسره دي خلکو سره کوم شیان دی هغو ته وږه وږه مه کېږه یحبک الناس بیا به خپله د سره خال مینه شروع کړي مخته پیغمبر اسلام فرمایي چې ګوره د دنیا د داسې عجیبه غوندې کور داسې زندانه ډېر ده خو خوشنما ډېر ده پیغمبر اسلام چې دا دنیا ډېره تکه شنه ده او څه وزي ته شنه وخه مخکې کې لرې زوی نه ډارېږي هانګ کېږي که نه هانګ کېږي همدا شی ته دا دنیا چې ده ډېره خوږه ده او خوږه شي په چې ته دا د میټۍ رسګولې کېږي دا ټوله ورځ د مچول ورباندې تویږي مچکې ورباندې تویږي هر شی ورته رسي که نه د ځکه د دنیا کې څنګه ته پوه شي د ځناور داسې دنیا پسې عملي کوي که نه داسې انسانان دي د شنه شنه نوټونه د شنې شنې روپۍ د انګرېزانو والا ډالرې همداسې لکه خیال دي د دنیا له څومره ښایسته نمایشي شیان او د ښکلي ښځې وغیره او داسې د دنیا والا نور څه دي که نه ټاټ باټې دنیا والا نه کېدای شي دي کې ته لګیا نه شي ته مقصد نه پاتې شي لکه ته به خیال یو سړي ته بد شویلي سره د مو له محل ته نه وځه که نه د مو ډېره غټه المرۍ ده پیسو نه ډاکه ده ته څه څومره پیسې روبسل شي ته ته ټیم دېر کوم صرف نیمه ګنټه یا یوه ګنټه هغې ګنټې کې ته څومره روپۍ بسل شي تو شوې که نه دو بسل شي څه ته نه میلیږي سړی ته ننوتلی اول یې په نظیر پرېوتلی ډبل بیډ باندې هغه پوس کاټ و که نه ځوان یې سرویشت دی او ښه مزیدار ځواب یې یارې خوشبویان یې لګېدلي عود لګېدلي و بچیان خو ډېر ټاټ باټ کي که نه ځوان یې سرویش یې ښکته دا ښه لږ وګوره سندا یې ور لیدلی ورکې غړېدو راغړېدو ګنټه په وتلي وه ګنټه څنګې په وتلي ده سړان پر وتلي که نه دي لکه فوجي پولیس دي ډایرکټ تاسو وباسئ د محل نه څنګه یې رانیولې لوس نه څه وځه وځه خپې وباسه دې یې لکه هم پرېږده د روپۍ خو څه راواخلئ څه نه ټیم وتلی اوس یې روپۍ ټیم ته نه وتلی داسې دا دنیا ده وګورې موږ ته الله پاک ټیم را کړی ستو ته مو ټیم در کړی دی کې ته روپۍ څه شی دی نیکۍ دي که نه دا آخرت والا اکاونټ بیلنس ده دا ته جامه که جامه که خو موږ څه وکړلو دنیا والا ځي په جنت کې پستو شیونه کې ولګېدو ټیم رانه خارج شول اوس ته بیا ډېر وایه قیامت ته کله سړی لوړ شي که نه بیا یې تېره الله خدای وس ورته منټ دپاره انشاءالله ته بیا به زه ټولو نه ښه مسلمانو ټولو نه به ښه وم الله لا لا دا خبرې چې د ده خو تېرې شولې ټیم د نه وتلی ځکه هېڅ دنیا کې کسه داسې نه چې د ور غارق شي دنیا کې غافله نه شي دنیا کې داسې اوسه لکه یو مسافر سړی لکه یو اجنبي سړی ځکه چې اجنبي سړی مسافر سړی داسې شو سره زړه مینه نه لګي عشق ځکه هغه ته پاتې دي د عشق ولګولې سبا د بیا زړه درزېږي که نه څه بل ځای ته شي بلوچستان ته خو دې صرف څه شو که خپل مقصد پوره کول ورسېده څه ځکه چې کن فی الدنیا شا په دنیا کې که انک غریب لکه تی شی مسافره سړی او عابر سبیل او عابر سبیل یا شی دی لیارې تېرېدونکی لیارې تېرېدونکی نه چا سره دوستیان نه لګي نه چا سره زړونه لګي ستا دنیا نه یو تېرېدونکی دنیا کې مسافر اجنبي سړی دنیا سره خو هغه خال مینه ستی ته اکیلا بوتونی د دنیا سپي لکه څنګه پیغمبر اسلام فرمایي مخته پیغمبر اسلام ورته دا ارشاد فرمایلی چې ګوره ژوند کې خو تاسو لمنځونو ته کېدای شي ډېر خیال ورکوي ځنه خال وي په سجدې باندې د خپلې ټنډې کې تروله پیدا کړې توره ټیکوي خال کې دا ډېر بزرګ ده او ځنه خال داسې څه لوی لوی تسبیح دي دپاره راخلي چې خال واغوندي همداسې ته ځنه خال لکه لیدلي که نه څه نه څه سټیل سره یې دوکا تېر کوي پیغمبر اسلام فرمایي ټیک ته دا بزرګۍ ده خو بزرګۍ دا یا که نه څه کله چا سره څه معامله شي هغه معامله ټیک به کدي دي یو پاته والی څوک بزرګ ده او بیا خو د ته یې خصوصي طور باندې د پیسې ډېرې خوږې دي که نه خلوتن وحضرتن شنې ډېرې دي سترګو ته ښې لاګي خوږې ډېرې غېږونه باندې سروز دي داسې لاګي لکه خوږه د ویرو واچوي یا خولې ته نو ځکه یې په پیسو کې بخل بیا ونه کوي څوک مزدور در وستلی مزدورۍ د سره پوره کړي ډایرکټ روپۍ ورکړه دا خو ښه خبره په ما ټینګه کړه دینه ښه خبره کوي دینه ښه خبره دا یه چې د خېلو وچېدلې نه مخکې روپۍ ورکړه داسې ناست به یې وته به یې کله در پسې رسي بیا ونه پاټ وي بیا در پسې رسي بیا ونه پاټ وي
اعطو دا څه شولو فعل شولو که نه امر صیغه ده اعطو الاجیره تاسو ویل کوئ مزدور کار کړي ده چې تاسو سره چې کوي اجرت باندې کور کوي اجره د هغه له مزدورۍ روپۍ د هغه له اجرت قبل ان یجف عرقه مخکې د دې نه چې هغه خیلې وچې شي د خیلو وچېدو نه مخکې هغه ته روپۍ نغدې چاغدې ورکوي اجازه مند نه ده تیارې بس هغه خیلې باندې لړه شوه د ژمي کې مزدورۍ کې زه پورې سره سړی ورکې خیلې کېږي نه دې دا نه ده خیلو نه مخکې مخکې خمر که مطلب یې دی که نه د دې خبرې ډېر اهمیت وساته کور یې په راشه روپۍ ورکوه بیا تو ما ورپسې مخته پیغمبر اسلام فرمایي چې ګوره د ځنه خال داسې وي اخر زمانې کې که نه چې د دین په نامې باندې به قاتل کوي یا داسې د دین په نامې باندې داسې الټا پلټا غږېږي خلکو به دین نه زړه توروي او دین کې چې څومره معیار راغلی موره به چالېږي که نه ځانو نه سختۍ به نه کوي ځانو نه نرمۍ به نه کوي ځنه خلک د پلانکی سره په سختې مسلې ویني ځنه خلک چې والا دا ډېر ښه د ټولې نرمې مسلې بیني که ځانو نه نرمې بینولې بیا غلطه که د بل سړي ځانو نه سختۍ کوله بیا غلطه نه څنګه الله والا حکم راغلی مرچ ته خو مرچ دي زه خاګوله نه شم وستی سترګې شور وچو مرچ په منځ چې نه شکر ورکړي لا ونه مې لوکو خوږ شي یا یو شی خوږ ده میټایي ده ته مو ته څېرې لا باندې ترخه که ځکه چې مو شه د شوګر ده زه به ته بې شوه په مرچ درته ورکړي مې لوکم که څه خپل کار کوه میټایي دا خوږه چې څه میټایي ترخول غواړي دا خو کمعقل بچی دی جوړ اندي دپاره چې ته خوږی مرچ جوړ خدای تریخ کړی ته غواړې ته ورکړي شکر او پیرامان کړي نو دا خو ته څه شی کوي د الله والا فطرت بدلول غواړي یو حکم د الله سخت هغه به مغسې بیانوي یو حکم د الله نرم ده د مغسې بیانوي اوس جهاد بیان کوي چې دا سخت سړی ده ولې سخت سړی ده خدای هم داسې یېرېږي که نه خدای هم داسې ټولې خبرې ګڼي چې کله بیا د نرمې نرمې خبرې کوي خلکو ته خوند دا کوه که بیا خوشحالي د ماشاءالله د خوښۍ کیسې بیانوي نو دا خبرې به نه کوي دې کې به اعتدال سره چلې کړي څه بشیرو واسه پرې تاسو دا کوشش کوئ که نه چې د دین نه څوک ما بدناموي خلکو ته خوشخبرۍ ورکوئ څه معنی سړی نه ونه دین ته داخل شوی که نه تو ته سختې خبرې شروع کړي خو بیا نفرت کېږي که نه نو دې ته شرک او خوشخبرۍ والا خبرې کوه ته فضیله بینو یو مخې جهنم والا خبرې ما بینوه ځکه چې قرآن کې د جنت جهنم ذکر سره راغلی که نه څه بینه بیا دواړه بینوه همداسې ته ولا تنفرو دین نه خال ما نفرت کوونکي ما جوړوئ خلکو ته دین نه نفرت ما ورچوئ زړونو کې خپله باندې تاسو داسې جوړ شوي یې که نه داسې کارونه کوئ سبا سیک ته یې مسلمان شه سبا هندو ته یې مسلمان شه سبا انګریز ته یې مسلمان شه نه هغې ته داسې شته مسلمان شه تاسو کومه داسې ښه کارونه شروع کړي څومره څه کوئ هغه هم ټول الټا شروع کړي دي نه هغه ته نه بیا شی نه خلي اثار نه خلي ځکه چې د څو د وجې نه نفرت کوونکو جوړ شوي نه داسې مسلمان ما جوړېږه سبا د کافرو دپاره دلیل جوړ شي مسلمان اوسه صحیح مسلمان اوسه نو ځکه چې ولا تنفرو خال د دین نه ما نفرته کوه یا دا معنه ده چې کله کله زه نه خال وي که نه مستحب کېدو له سختۍ شروع کړي نه فرض درجه جوړه کړي یا داسې بل داسې شایست وي نرم دور کې ځونه نه سختۍ شروع کړي نه داسې د سختۍ ښه نه راغلي ویسرو خلکو ته ستنۍ پیدا کوئ دین نه ونیسه یو مو میلو پورې هر شي کې ستنۍ پیدا کوئ یو کور په اسانۍ باندې کېږي 2 قدمه کې کېږي لسو قدمو ته یې مه وباسه یو کور باندې 5 میله ټلاږي لسو ته یې ویلې وباسي د سختۍ جوړوي ولا تعسرو خلکو باندې سختۍ مه کوئ چې کله دا معاشره کې دا شی څه پیدا شي خلکو کې نو خلکو نه به دا جګړې ډېرې ختمې شي ځکه چې دا جګړې ډېرې رسي نه تیسیر او د تاثیر نه رسي صحیح شو رواه بخاري و مسلم مخته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ګوره د خلکو کې یوه خبره مشهورې ده د شرک څه ده د شپې ټیم کې مسلمانې ورځې هندو وي دا خبرې فضول دي که نه دي فضول ځکه چې هندو مسلمان کېدل یا کافر انګریز کېدل د صرف مسلمانو هغه کې انسانانو کې وي ځنه خلک د پلانکی خلکو سره هندو غوندې روغ ده اسلام هندو د خرو کې هندوان نشته هندوان مسلمان کېدل انګریز کېدل دا صرف څه کې هغه شونه کې ساعت چې د ذوي العقول د ذوي العقول نه څه مراد دي یعنې انسانان مراد دي عقل لري پویه ده خدای په کوم ته عقل راکړی دې باندې مونږ مکلف یو که نه چرګ خو سره مکلف نه ده خار مکلف نه ده خلک د پلانکۍ ونه بزرګه ده په څه شي بزرګه دي څومره پته نفلونه کړي بزرګه ده بزرګ هغه چوکې چې هغه شی کې مکلف وي خدای طرف نه تکلیف ونې د سره تکلیف راغلی نه الله طرف نه د لمنځونو که دې ته حکم نشته حکم انسانیت سره راغلی قرآن کې چې یا ایها الناس اعبدو ای انسانانو تاسو د خدای عبادت وکړئ انسان نر چې ووتو که نه خارو نه ووتو چرګو نه ووتو ونې نه ووتې د بزرګۍ کوم ځای نه راغله پلنکۍ ته وایي بزرګه د دې تاویر شه 2 لوټې اوبه وچوکړئ روغ رموټي الله تعالی یې څوک عبادت نه کوي موقفونه نه مې هغه خر نه وربکه صحیح خبرې ولې ویلې ځکه چې دا شی کوي دا انسان په دې خور خروله کوي که نه د انسان
انسان شو بیا ځان نه بیا الله دې یا ایها الناس پیغمبر دې یا ایها الناس ان رسول الله الیکم جميع تاسو رسول راغلی تاسو دې ځان نه پیسې رسول شری شنه دي د هغه تعلیمات باندې ځان نه پی په ظاهره ده چې بیا زناورو درجه دراسي ځکه پیغمبر سم فرمایي ته لا تسبوا الدیکا چرګ ته زیاړې ما کوی کنځلې د چرګ کله کله څه کوي دغه اذانونه کې که ټیم دي که نه وعلیکم السلام نه نو دې ته لا تسبوا الدیکا تاسو چرګ ته زیاړې ما کوئ ځکه ته فانه د چرګ چې کومه ده که نه یوقظو للصلات د لمانځه ته پڅول کوي شپې ټیم کې کافیول دي د چرګ 12 یا 1 بجې ټیم کې غاښ کوي که نه بیا خلشې کې لیندور پسې راوخلي یا چرګ په کور کې تړوانې شروع کړي زموږ د خوبونه خاتم په خوبونه نه کو خاتم ته تیز تهجد ته لاغونې پوڅه خدای یاد په ډېر خوبونه دې وکړلو نه ته ته لمانځه ته راپڅوي او د الله یاد ته در پڅوي او زه داسې خلکو نه اورېدلي شوي دي چې زه د فرښتې ګوري کېدای شي والله اعلم یا څه نور غونې ګوري هغه ته کې بیا دا اذان کوي والله اعلم صحیح خبره صرف هم د حدیث نه ثابته نه چې دا غېږ نیسه دا لمانځه ته راپڅول کې داسې مختلفو ټیمو کې کوي او دا هندو مندونه د څو ته لګیا چې دې شپې ټیم کې ښځه ته ځانونه ځان هندو جوړ کړی سره ځان نه کېده څه فضول خبرې دي منډه هر ټیم کې ته چې که چرګ بیا ځان کوي مزدګري ټیم کې خپله ځان کې چوکې ته سوچ نه کوي صرف خوب ټیم کې لاونه چې کړی تکلیف یې چولی ځکه هماغه خبره څه ته یاد ده لا تسبوا کنځلې ما کوئ زیاړې ما کوئ الدیکه چرګ ته فانه یوقظ للصلات دا لمانځه ته پڅول کوي مخته پیغمبر اسلام فرمایي څه د دنیا کې خو ځمکه جوړول ځان ته یا کور جوړ د پخوا خبره خو یم اخیستو حاجات پوره شو لاس پټۍ سره کور کېږي ولسم پټۍ شته خریزنه خلي چې درزدی کول غواړي لکه پیسه ورسره سرو شي ټوله ځمکه خري چې دغې علاقې باندې موی راجرو شي دغې علاقې باندې څه شم راجګمار شم پلانکای شم او خلک راته تابع وګرځي بس خلکو نه به کور خونه چوته بیرکون دا پټای کرا نی مرګي مو تر کوه خو زه خو ښه شو که نه راجګمار شه سړی به څنګه لوندې کېږي بیا چرګې پټای خو مو تر وکړه ځکه چې لا تتخذو الضیعة ځمکه ډېره مه رانیسئ یو مخې ځمکې ما خالي سورې سره حاجات کېږي لاس پټې سره چشته وه سور پسې نور لګی ټوله علاقه خالي فترغبو فی الدنیا ځکه دې په وجه باندې بیا په دنیا کې شوق د ډېر شي چې دنیا کې د شوق ډېر شي بیا به د دنیا شي الله به نه شي دین نه به پاتې شي رواه الترمذي Sabe?